بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना वहबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अन अबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जुमे मुबारक ورځ ده او د شوال مبارک میاشت رمضان تیر شو، عبادتونه تیر شول. منگ تا پکار دی چې په رمضان کې زمنګ یو روټینو امنګ ډیر په سخت باندې جوړ کړو. په رمضان کې د موز کول زیاتو، په رمضان المبارک کې روزه نیول ټوله میاشت وه، په رمضان المبارک کې تهجد منځ چې عام روټین سره نه کیږي، په رمضان المبارک کې د ټولو عبادت تلاوت ډیر عجیبه شوق دار چا سره. نو اوس موږ ته پکار دی چې په رمضان المبارک کې موږ ډیر په سخت باندې ځان په عادت کړو چې هغه عادت هم خراب نشي. موږ ډیر په سخت ځان کنټرول کړل، تلاوت ته چا توجه نه برابرې ده، خو برابر هم کړه ټوله میاشت، منځونه په طریقې سره وکړل. نو اوس کوشش دا وکړو چې دا رمضان نه علاوه دا 11 میاشتې دي دا موږ په هغه یو میاشت سره راونیسو. اوس اموخته شوي وو لکه یو سړی سخته تیره کي څه کاري وي د هغې دپاره د شپې د خوب 15 ګنټې د 8 ګنټو په ځای 15 ګنټې خوب کوي، څه کار دپاره یو ځای کې کاروبار وي بل دا ټیم راکم کي. نو پیله کې دله ډېر زیات تکلیف وي، خو چې کله یو میاشت نیم دا د خپل دا ترتیب جوړ کړي بیا د دپاره څه تکلیف نه وي. نو موتا دپاره اوس څه تکلیف نشته، ولې موتا په رمضان کې عبادات کړي دي، موتا په رمضان کې تلاوت هر څه کړی دی. نو اوس موږ او تاسو د رمضان نه علاوه د عادت هماغه رنګې جاري ساتو چې دا 11 میاشتې هماغه رنګې. اوس د شوال میاشت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دې میاشت کې نفلي روزې نیولې. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مستحب عمل، یو سنت عمل دی. د شوال میاشت الله ځان له یو فضیلت ورکړی دی. دا شوال میاشت دا د رمضان گاونډي دی. نو د خو خلکو چې کله گاونډي شي ته هم ښه یادېږي.
نو شوال د رمضان گاونډي د شوال ته بدی باندې ډیر لوی فضیلت حاصل دی. او دویم فضیلت ورته دا حاصل دی چې په دې شوال میاشت کې لیلۃ الجائزه تیر شوی ده، د اختر شپه، د انعام شپه، سحر د اختر موز دا په شوال کې تیر شوی دی. دا ټول اعمال صدقه فطر په شوال کې اخی اختتام دی. نو شوال میاشت ته الله دویمه فضیلت او بل پکې دار چې دا شپږ روزې الله په شوال کې هغه کړی. او دریم دا شوال میاشت د حج په میاشتو کې اوله میاشت ده. د حج 2 میاشتې او 10 ورځې دي، شوال، ذوالقعده او 10 ورځې د ذوالحجې. او دا اوله میاشت شوال د حج د میاشتو نه اوله میاشت، نو ډېر لوی فضیلت والا میاشت دی. رسول الله مبارک به د نفلي روجو په دې کې ډېر لوی اهتمام کولو. د دې شپږو روجو اهتمام به د نبي علیه الصلاة والسلام په نیز او د صحابو په نیز باندې ډېر زیات و. دین علاوه هم نبی علیه السلام ډېرې روجې به نیولې، لکه د پیر په ورځ به نبي علیه الصلاة والسلام روجه نیوله، معمولي دا و. د جمعرات په ورځ به رسول الله مبارک روجه نیوله. یو صحابي ته تپوس کوي چې ای د الله رسوله، د پیر په ورځ روجه ولې نیسي او د جمعرات پر ورځ روزه ولې نیسي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای زما صحابو د پیر پر ورځ زما پیدایش شوی دی، ځکه روزه نیسم د شکرانې په تور باندې. او د جمعرات پر ورځ اعمال الله مخې ته رافته وړاندې کیږي او زما دا لالچ وي چې زما عمل الله ته وړاندې کیږي چې زه د روزې په حالت کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ایام بیس روزې هم نیولې. د هرې میاشت 14 14 15 د اسلامي تاریخ مطابق، د انګریزي تاریخ مطابق نه، د اسلامي تاریخ مطابق پر رسول الله مبارک 14 د هرې میاشت، 14 د هرې میاشت او 15 د هرې میاشت رسول الله مبارک په دا درې واړه روزې نیولې. دې ته ایام بیس وایي. ایام بیس دا ځکه ایام بیس ورته وایي چې د دې ورځې شپه چې کوم دی هغې کې رڼا وي، سپوږمۍ په داسې پوزیشن کې وي چې هغې کې رڼا وي، ځکه ورته ایام بیس ورځې د رڼا ورته ویل کېږي. نو رسول الله مبارک به دا 3 روزې هم نیولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی دا 3 روزې نیسي ده ته به الله پاک د ټول کال د روزو ثواب ورکوي، د ټول کال د روزو ثواب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خاص کر بیا د دې شوال چې دا کومې شپږې روزې دي د دې به ډېر زیات اهتمام کو. 2 احادیث په دې کې راغلي دي. یو د ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه حدیث دی او یو د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه حدیث دی. ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي من صام رمضان، کم سړی چې د روزې د میاشتې روزه ونیسي په هغې کې په رمضان میاشت کې، ثم اتبعه 6 من شوال، بیا ورپسې 6 د شوال روزې ونیسي، کان کصیام الدهر، دا داسې دی لکه د ټول عمر روزه ونیوه، ټول عمر روزه ونیوله. دا دغه رنګې دی. ځکه چې ته په هر کال کې رمضان میاشت روزه نیسي او 6 ورپسې نیسي، نو دا د ټول کال شو. هر کال چې دا عادت وي د ټول عمر د روزې ثواب تا ته ملاوي. دا حدیث په 9 کتابونو د احادیثو کې راغلی دي. مسلم، جامع الترمذی ټول راغسته. جامع الترمذی والا وایي هذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن هم دی او صحیح مرتبه کې دی، لکه دا مستقل یو صحیح حدیث دی. بعضې خلک دا وایي چې دا روزې نیول نشته. بعضې خلکو دا یو خپل یو فهم جوړ کړی دی چې عباداتو کې موږ او تاسو له کمې راولي، او وایي چې دا حدیث حسن دی، صحیح حدیث دی. 9 کتابونو د احادیثو دا راغستي. یو دویم حدیث دی د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه. هغه فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې کوم سړی د رمضان مبارک دا 10 روزې ونیسي، هغه سړي ته به د 10 میاشتو عمر ثواب ملاویږي. او کوم سړی چې ورپسې دا 6 روزې ونیسي، دا داسې دی لکه شهرین 2 میاشتې د پرله پسې روزې ونیولې، د یو کال د روزو ثواب د رمضان او د شوال په دې روزو سره کېږي. اوس مسله دا ده چې دا ولې الله دومره ثواب تعالی درکوي؟ 6 روزې نیولو سره او د رمضان روزو نیولو سره د ټول کال د روزو ثواب دی. دا ولې؟ دا تا ته الله ولې درکوي؟ دا تا ته الله ځکه درکوي چې الله په قرآن کې فرمایي
من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. کم سړی چې یو نیکي راوړي د پاره به 10 نیکۍ به الله ورته ورکړي. 10 نو یو په 10 باندې ده. نو یو میاشت روجي تا ونیولې دا د 10 میاشتو عبادت ثواب د رجوع ثواب تا ته ملو. او شپږ روجي دی ونیولې 10 چې کې 60 د 2 میاشتو تا ته ملو شو. نو تا ته الله پاک د 12 میاشتو د رجوع ثواب ده. او د دې څه دلیل شته؟ او بالکل شته. علي رضی الله تعالی عنه یو ورځ کور ته راغله او بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې اے علي په کور کې څه نشته، کور کې وړه نشته. علي صاحب ورته فرمایي چې اے زما بیبي دلته ټول موږ سره يهوديان پاتې کیږي، موږ ته يهوديان قرض نه راکوي د وړو لپاره، موږ ته يهوديان پیسې نه راکوي او نه موږ ته يهوديان وړه راکوي. څه به کوو؟ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خپل لوپټه مبارک روي وستله او ورله ورکوي دا لوپټه واخله او دا بازار کې خرڅ. علي صاحب د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لوپټه را واغسته او بازار ته یوړه. بازار کې دا 5 روپۍ باندې خرڅ کړه. 5 روپۍ. اوس دارا روان شو دا 5 روپۍ واغستې چې په دې باندې به د کور ضرورت پوره کو، دی باندې به وړه راوړو، ترکاریانې به برابرې کو. دې کې په لاره کې ورته یو سائل سوالګر ورته راغی او علي صاحب ته وایي زما ډېر لوی ضرورت دی او زما پیسې په کار دي او که دا پیسې ما ته راکړي زما ضرورت به پوره شي. علي صاحب خو ډېر جلیل القدر صحابي و. هغه ته دا پته وه چې زما په کور کې رزق نشته، هغه ته دا پته وه چې زما په کور کې مړه نشته، هغه له دا هم پته وه چې زه د نبی علیه الصلاة والسلام په صحابو کې جلیل القدر صحابي ما. هغه له دا هم پته وه چې موږ صبر کولی شو، هغه له دا هم پته وه چې زما په کور کې فاطمه الزهرا ده چې په هر څه باندې صبر کولی شي. 5 روپۍ راواغېستې سوالګري له ورکړې. اوس دا کور ته را روان دی. ښځې ورته ویلې چې وړه نشته، خپل لوپټه مبارکه ورته ورکړه چې دا خرڅ کا او د دا 5 روپۍ چاله ورکړي. دا اوس کور ته را روان دی. په لاره کې ورته یو کس راځي ډېر ښایسته اوښ باندې ناست دی چې دا اوښ په مدینه منوره کې نه میلاوېدو. ډېر ښایسته اوښ و. دې چې کله دې اوښ والا ته وکته وایي ډېر ښایسته اوښ باندې ناست دی، ډېر ښایسته سورلی دی دا. علي صاحب ته وایي اخلي نه. علي صاحب ورته وایي چې ما سره خو 1 روپۍ هم نشته، څنګه یې تا نه واخلمه؟ وایي داسې چل دی چې دا په 100 درهمه باندې ستا شو. تا چې کله ځان له خرڅ که بیا به ته ما ته 100 روپۍ راوړې زه پلانکي بازار کې یم او که ځان له ده پکې څه وګټل هغه به ته واخلې. علي المرتضی رضی الله تعالی عنه لا کور ته نه دی تللی، دا اوښې په 100 درهم باندې واغسته او دا روان شو. لاره کې ورته یو بل کس راځي وایي دا اوښ خو ډېر عجیبه اوښ دی، په دې عربو کې داسې اوښ موږ نه دی لیدلی، دا په موږ باندې خرڅې نه. علي صاحب ورته وایي ولې نه؟ وایي زه یې خرڅومه. وایي په څو باندې خرڅې؟ علي صاحب ورسره ریټ کولو عکس ورته وویل چې 160 درهمه باندې زما شو. په څو باندې؟ 160 درهمه باندې. 160 درهمه باندې ورکه، سلې ابل کس ته ورکه او 80 درهم یې خپله واغسته. علي صاحب څو درهمه ورکړي سوالګري ته؟ 6 درهمه. الله وله څو ورکه؟ 80 درهم. نو یو په 10 باندې ده، 6 په ځای ورته 80 میلو شو. دا د الله قانون دی چې ته د الله په لاره کې یو لګوه تاله به میلاویږي 10. نو دا 6 روجي دا د 2 میاشتو د رجوع عمره ثواب دی او دا پوره میاشت رمضان دا د 1 کال د رجوع ثواب شو. نو دا 12 میاشتې روجې شوې، کالو سره به ته په روجه کې